او دی د نورو وړو ته وګوري چې د هغې د پاکو جامو ته وګوري، ښکلې سپین اغوستو جامو ته وګوري، نوو جامو ته وګوري، د دې په اړه باندې به څه تېرېږي؟ افسوس صد افسوس، افسوس صد افسوس. لکه د دې وړو ته سوچ وکړئ که نه، د دې په اړه به څه تېرېږي، یا د دې د مور پلار په اړه به څه تېرېږي. لکه هر یو مور او پلار دا غواړي چې زما بچي دې ښه ښایسته وي، ښه مزېدار وي، ښه ښکلې جامې دې اچولي، ښه ښکلې پیزار دې اچولي. نو که آیا د هغې د بېوسۍ په وجه باندې داسې قسمه واړه یا داسې قسمه سوچ لري، نو صد افسوس دی په موږ باندې چې لکه موږ د دې خیال نشو ساتلی. آیا موږ دې ته چې څه ورکوو، هغه دوی به د هغې په تمه چې دا نو دا ولې مخکې ولې نه ورکوو چې دا ولې موږ ورکړو چې دوی د نورو وړو په شانتې د اختر له ځان له څه واخلي په دکې باندې، یا د هغې چې کوم والدین دي هغې پې ځان له څه واخلي. نو د دې په تمه آیا دې ته یا میلو نه شي یا دغه ونه شي، نو بیا به سي نو د دې ماشومې په اړه باندې به څه تېرېږي. لږ افسوس وکړئ په دې باندې. لکه دا ویډیو چې کوم ده دا بلا خبرې ځان کې را دغه کوي، بلا خبرې دې کې پرتې دي. نو که مونږ سوچ وکړو ملګرو، نو دوه ورځې د ژوند خواص هم تېرېږي، چا سپوره وخوړه په هغه هم تېرېږي، کو چا غوړه وخوړه په هغه هم تېرېږي، کو چا سره مرچکي سره خوراک وکړه په هغه هم تېرېږي، او چا چرګان او ګډان وخوړل په هغه هم تېرېږي. د هغه هم دکه ګندګي ته جوړېږي، د دې نه هم ګندګي جوړېږي. نو فرق څه شو؟ ولې موږ دونه نازیږو په دې ټول هر څه باندې؟ ملګرو دا خبره یاد لرئ، که چېرته موږ په دې باندې رحم ونه کړو، موږ دې باندې شفقت ونه کړو، نو بر اسمان والا غورې په موږ باندې رحم نه کوي. دا یو څو خبرې ځان سره یاد لرئ چې دا زموږ د خلاصي ذریعه ده دا خلک. نو چې موږ د دې باندې ځان خپل ځان ونه بخو، نو غواړي زموږ اعمال ډېر زیات کمزوري دي. که موږ وګورو زموږ چې څونه عبادتونه دي ټول انتهایي کمزوري دي، کمې دي پکې، کوتاهۍ دي پکې. زموږ چې کوم اوښ روسکو دي هغه هم زموږ پوره نه دي، زموږ صفا نه دي، لکه بلا دغه پکې راتلی شي. نو خبره بیا ډېر روانې ته ځي. نو که مونږ چېرته وګورو نو حقوق الله کې مونږ ډېر زیات کمزوري یو. حقوق العباد مونږ راټینګ کړو، په ښکلې طریقې سره راټینګ کړو. نو بده نه ده چې الله تعالی به زموږ د عملونه قبول کړي. او الله تعالی خو داسې خلکو سره وعدې کړي دي چې کوم انسان په دنیا والا باندې رحم کوي، بلکې دته اشرف المخلوقات په څه وجه ویل شي؟ اشرف المخلوقات په دې وجه ویل شوي دي چې دی په ځمکه والا باندې رحم کوي، دی په انسانانو باندې رحم کوي، دی په نورو مخلوقاتو باندې رحم کوي. نو که مونږ وګورو د خپلو بچو خو مونږ په هر څه کې خیال ساتو، نو د خپلو چې دوه دریو څلورو بچو پنځو بچو خیال ساتو، نو د یو یا دوه بچو د نورو خیال نشو ساتلی. ولې نشو ساتلی؟ هر سړی ساتلی شي. نو که په هره محله کې، په هر کور کې، په هر کلي کې داسې خلک راپاسي او هغوی د داسې قسم ماشومانو خیال وساتي، نو ډېر په اسانتیا سره به دا کار او هغوی به زموږ په خوشحالو کې شریک شي. نو اختر دا شی چې دا د خوشحالو شی دی. خوشحالي یوازې دا نه چې تا ومانځله، خوشحالي هغه ده چې تا بل له ورکړه. خوشحالي هغې ته وایي چې دا به ته بل له ورکړې. خوشحالي دا ته نه وایي چې ته خپله خوشحاله شوې، دا خوشحالي ده نه. خوشحالي دا چې ته به بل له ورکړې. چې موږ ته اشرف المخلوقات ویلې شوي دي. نو اشرف المخلوقات دا موږ چې کوم ژوند تېرو، نو دا خو د ځناورو ژوند، داسې خو ځناور هم تېروي. بیا څنګه ځناور تېروي؟ داسې ځناور تېروي چې لکه تاسو وګورئ، موږ هم اوښ روسکو کوو، هغوی هم کوي. موږ هم بچي پیدا کوو، هغوی هم پیدا کوي. موږ به مړه شو ختم به شو، هغوی به مړه شي ختم. نه، ژوند دا نه دی. ځان په دنیا کې داسې جوړ کړه چې تا پسې وروسته صدقه جاریه در روانې، تا پسې وروسته داسې لاسونه چې هغه پورته کېږي ستا د دعا دپاره. نو که مونږ داسې ژوند تېرو، نو داسې خو ځناور هم تېروي. که مونږ وایو چې دا لږ ډېر عبادت مونږ کوو، نو ولې ځناور ذکر نه کوي، عبادت نه کوي؟ خو د عبادت په بله طریقه دی، زموږ په بله طریقه دی. نو دا ټولې خبرې چې کوم دي، نو که دا تاسو ماهیته کېږئ، نو ممکنه ده چې تاسو په پوره فیصله باندې سرته ورسئ. نو ملګرو دا ویډیو چې زه بار بار ګورم، دا ماله یو درد راکوي. په څه وجه درد راکوي؟ چې دې کې یو درد پروت دی، دې کې څه وینا پرته ده، دې کې زموږ څونه چې زموږ انسانان دي، زموږ چې څونه چاپېرچل دی، په هغې کې یو اواز پروت دی. او دکه درد چې کوم دی، دکه اواز نه دا چې څوک محسوسولی شي، نو هغه د دې خبرو نه خبر دی. اوس که چېرته یو ملګری دا ویډیو 10 پېرې وګوري، هغه پې پوه نه شي، هغه پې زړه ته درد ور نه رسي، نو د دکې انسان چې کوم دی دا په جمدونې باندې بیا مړ دی. د ده نه نور څه توقع مه ساتئ، ځکه چې دکې درد نشته، دکې د انسان درد نشته. چې یو سړي کې درد نه وي د بل انسان، نو د هغه خو بیا هېڅ ژوند نه دی. نو ملګرو په بار بار درته وایم
چې داسې خلکو خیال وساتئ دا زموږ د خلاصي او د آخرت د خلاصي ذریعه ده په دې باندې ځان وبخئ او دې له چې یو څیز ورکوئ دا مه ورکوئ چې بس تاسو دا دې باندې احسان کوئ نه د دې احسان وګڼئ چې ستاسو نه اخلي او بل کو تاسو یو څیز ورکوئ تاسو واکمن یې تاسو ورکوئ نو دا دې کې ستاسو خاصیت نشته دا غوړې د الله تعالی خوښه ده چې هغه کم مال خوښي نو هغه ته اخلي اوس که چېرته مونږ ډېر شتمن شو او مونږ نه شو ورکولی نو دې کې خو خبره هغې ته دي چې د الله نه دی خوښ نو ځکه رانه اخلي خو چې د الله کم څیز خوښي نو هغه به رانه اخلي نو چې کوم انسان یې خوښي ده کم مال یې خوښي نو هغه نه به اخلي که نه د هر چا نه خو نه اخلي که نه مونږ چې دلته کې لاړ شو یو عام کس چې چاله ورشي هغه سره نه لګي او یا خوښ نه نو د هغه نه څه شی اخلي نه اخلي نو چې انسان نه اخلي نو الله به څنګه واخلي دونه غیرتي بادشاه به څنګه واخلي نو ملګرو دې خبرو ته لږ ورته سوچ کوئ د داسې خلکو ډېر زیات خیال وساتئ ډېر زیات خیال لږ نه ډېر زیات خیال وساتئ په وجه د دې چې دا زموږ د آخرت ذریعه ده بیا درته وایم نو ملګرو دا یو څو خبرې مې تاسو سره شریکې کړې دې نه علاوه که دغه ویډیو چې چا هم شیر کړي او زما دا ویډیو ورته ورسېده نو لږ ورته ما سره دغه خیر دی دوی را سره شریک کړي چې دا څوک دي نو موږ به د خپل طرفه د نهله ویلفیر سوسایټي طرفه چې زموږ نه څونه کېږي نو موږ به د دې هم او د داسې د نورو ډېرو ملګرو هم خیال وساتو نو انشاءالله ساتو به او ستاسو په دعا سره نو دا ویډیو ډېره شیر کړئ چې ته ورسي خلکو ته ورسي او یا داسې که نور څوک چې ستاسو په چاپېرچل کې نو موږ سره رابطه کولی شئ موږ به تر خپله وسه پورې چې څونه رسېدي شو رسو به د وس نه به سیوا مې انشاءالله چې رسو نو دغه یو څو ماته ګوډې خبرې مې تاسو سره شیر کړې اوس څوک رانه خفه شوی نو بښنه غواړم او اوس د دې وخت سره مله شپه خان راکړي اجازت په لوی الله سپارم د الله په